څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې یخنیانې دي او خلک کوشش دا کوي چې د چینو په دې باندې د ګوړې او مزیدار چې اوس کی د هغې وجې د وجې نه موږ راغلي یو ګوړې منډیې ته. د موږ سره ګوړې منډیې مشر هم موجود دی ایوب ماویه صاحب چې کوم د خپل علاقې ناظمي هم کوي او د ګوړې منډیې مشري هم کوي. هغې سره خبرې کوو د ګوړې باره کې. ناظم صاحب څه پوزیشن دی؟ ګوړه ارزانه ده که چیني ارزان دي؟ څه به وایې جي؟ بس ګوړه خو داسې ده چې دا د یو غریبانانو خوراک دی او دې وخت کې زمونږ کوم چې بارډر دی د افغانستان هغه موږ ته مکمل بند کړی دی. نو زمونږ د حالات تاسو وینئ د ګوړې چې ورځ په ښکته را روانه ده او ورځ په ورځ د ګوړې بازار خرابېږي په وجه د دې چې زمونږ کوم ګاونډي ملک دی افغانستان هغې ته به زمونږ د دې نړۍ رمضانو مال بتلو او هغه به چې هلته خرڅېده نو دلته به بازار هم خو زمیندار ته به هم پیدا وه زمیندار به مو مال به ښه خرڅېده نو هغې به نور هم کار زیاته و. نو د دې په وجه باندې اوس د افغانستان د بارډر په وجه باندې دلته زمونږ په ګوړه باندې ډېر زیات اثر پرېوتی دی. مکمل لار بنده ده. دا دومره ګوړه چې پرته ده د دې وجه دا ده چې بارډر بند دی نو سپلای نه کېږي ځکه ګوړه پرته ده او د ګاټ پته نه لګي. داسې تاسو بالکل جي چې څنګه تاسو ته ښکاري دا د ستاسو د لټیانې څه تقریبا د 200 نه زیاتې دي او مختلف بازار دی جي د 12,000 روپو نه ونیسه د 13 پورې یو کوالټي چلیږي بله کوالټي چلیږي د 13,000 روپو نه ونیسه تر د 14,000 روپو پورې چلیږي. داسې مختلف وزن څونه یې جي؟ وزن دی 78 کیلو وزن دی جي. 78 کیلو وزن. دا راته وایي چې خلک وایي رنګ کارت دا رنګ کارت څه شی دی؟ نه جی رنګ کارت زمانه ختمه ده. رنګ کارت په ګوړه کې اوس دې وخت کې نه اچول شي او رنګ کارت زمانه نه ده. دا چینی خلک وایي چې چینو ملاوټ کوي دا څه قصه؟ دا هغه ګوړه کې د چینو ملاوټ کېږي چې کم زمیندار دا زمونږ څخه مختلف علاقې دي د هغې ګنې ډېر کمزوري نو چې هغه ګنې کله دې د وجې چیني ورایي هغې سا ګوړه ښه شي او هغه ګوړه چې کومه ده دې وخت کې هغه په 9,000 په 9,500 روپۍ بورۍ خرڅېږي نو هغه ځي بیا پنجاب ته ډنګرله نو د هغې په وجه باندې هغه ګنې د دې چینۍ په وجه باندې هغه ګنې لږه پیدامن شي زمیندار ته لږه پیدا میلاو شي. نور څه داسې خبره ده چې هغه ګوړه خو دلته په دې مارکېټ کې تاسو نه خرڅوئ نه جي داسې هغه اکثریت نه ده کمه ده راځي خو کمه ده او هغه ډنګر ګوړه چې دا خو اول زمیندار وباسي نه هغه دپاره ډېره نقصان دی ده که نه. څوک ښه چیک جوړول غواړي د چې شوقمني ښه چیس کول غواړي هغې له څه پکار دی؟ هغې دپاره ګوړه پکار ده. جی بالکل ګرانو مینوالو تاسو د صدر صاحب ټولې خبرې ښه په ډیټیل واورېدلې او هغې دا هم وویل چې کومې غپاګانې چلېږي چې رنګ کارت ډه ورتلی دی. دویم خلک وایي چې چیني ګډ شو دی کې ملاوټ شو دی دا هر څه خبرې رد کړې او هغې ووایي چې دا د هغه ګوړه نه ده دا اوریجنل کم اصل ګوړه چې میلاویږي چې کم صحیح چای پخی او کم د کاوې سره هم چک وهلی شي هغه ګوړه هم دلته میلاویږي. نو حاجي صاحب دا د بارډر د بندېدو دلته اثرات شته؟ ډېر اثرات دي حاجي صاحب لکه څومره مال چې د افغانستان کې بدلېږي نو د دې په نیمه مال چې کم دی نو په پاکستان کې او نیم مال په افغانستان کې بدلېږي نو په دې وجه باندې څه کاري بالکل د افغانستان حق نشته دی او بارډر بند دی. مثال کوم مال نه ځي نو هغه هم پکې ته په غلا غلطۍ باندې او په رشوتونو باندې ځي هغه هلته واره نه کوي. زمیندار څه ګټلې دي څه کال که نه؟ نو زمیندار شو تاسو منډی والا شو څه مو ګټل؟ نه حاجي صاحب خو ګټه به کړي خو دوی ګټه به هم کړي چې مثال نور کله به هم چې لکه نشته برابر ده لکه نور کله به هم چې لس ګټلې څه کال به هم 15 ګټلې. حاجي صاحب دا راته ووایه که چېرې خدای مکړه دا بارډر هم داسې بند وي او دا حل وي د ګوړو چې نه وځي نه خرڅېږي او تاوان کوي نو څه اندېشه خو داسې نه چې را روان کال له زمیندار ګوړه کول پرېږدي یا داسې څه؟ نو ډېر کسان داسې شته دي چې هغه د اوس نه دا وایي یاره موږ څه کالې ګنې نه کوو ځکه چې د ګوړې هغه قیمت نه کوي لکه څونه چې خرچې پرې راځي هغونه قیمت نه کوي نو خامخا به دا فصل چې کوم دی نو خلک ختموي او د هغې په وجه باندې به چې سبزیانې مبزیانې او یا نور شی نه کوي. جی بالکل تاسو حاجي صاحب خبرې واورئ. حاجي صاحب مطلب دا دی چې دا زموږ یو لوکل برانډ دی چې کم تقریبا 30% په پاکستان کې بدلېږي خو 70% انحصار موږ په بارډر باندې کوو چې افغانستان ته مال ځي. د افغانستان د بارډر بندېدو د وجې نه زموږ ګوړه ارزانه خرڅېږي او هغې دا اندېشه هم ورکړه چې دا خطره هم ده حکومت په دې باندې اکشن وانه اخیستو دا بارډر یې کولاو نه کړی نو را روان کال کېدی شي چې زمیندار چې په کم مقدار کې دا څه کال ګوړه کړې ده چې دې په نیمه هم زمیندار ګوړه ونه کړي چې په کمې وجه باندې را روان کال بیا دا ګوړه به په ډبل او تربل قیمت باندې میلاویږي. حالات دی او کمپوزیشن دی نو زمونږ حیثیت د نیو ګرین مارکیټ د ګوړو منډۍ د صدر حاجي خانزاده زه تاسو مخاطب یم زه دا ویل غواړم چې زمونږ په مارکیټ کې کم پوزیشن دی د ګوړې زمونږ مارکیټ له مخکې 20,000 15,000 20,000 پورې ګوړه راتله اوس د ګوړې آمد هم کم شوی دی ولې چې دا ځمکې کمې بهر د کاشکارۍ ځمکې وي هغه زیات تر په آبادۍ کې تبدیل شولې پای کې کالونیانې جوړې شوې پای کې کم دی مختلف ټاونز جوړ شولو. دویم
د کسان بورډ عدم توجهي هم ده چې هغوی څه نوي تخمونه چې کوم پنجاب کې میلاوي خو دلته چې کوم دی د پی کې کسان بورډ چې کوم دی خپل کردار نه ادا کوي او کاسکارانو ته چې کوم دی نه هغه تخمونه سپلای کوي او نه چې کوم دی د هغوی دپاره کوم ادویات استعمالېږي د ګني دپاره د تخم د فصل دپاره هغه ادویات چې کوم دی هغه د 1000 روپو والا د وایي چې کوم دی په 8000 او په 10000 روپۍ